په شمالي وزیرستان خیسار سیمه کې په اتمانزو کې یو خپل ساکر ورور بل ساکر ورور وجلی دی. په دغه کې چې د کام شمالي وزیرستان کومه قومي جرګه ده، کوم قومي خلک دي، هغه راغونډ شوي دي او هغه د هغې ورور کوم کور چې کوم دی هغه له اور اچولی دی. ملګرو په دا حوالې سره در سره حقیقت شریکوم چې دا څه وجه وه او دا څنګه وشول. تاسو دغه په څنګ کې ویډیو اول وګورئ، بیا در سره زه یو څو خبرې کوم، پښتنو ته یو پیغام ورکوم، ځکه چې هغه مخکیني رواجونه چې کوم دي هغه بیا راژوندي شول او په هغې باندې بیا کار روان دی. ملګرو دغه ویډیو تاسو وکته په شمالي وزیرستان اتمانزو کې چې یو خپل ساکر ورور یې و، د هغې را سره په کور کې لانجې وې، په ځمکه باندې یا په نور څه باندې را سره لانجې وې. د هغې نه بعد بیا د هغې په قوم کې یوه جرګه وشوله او جرګې نه بعد بیا چې کوم دی هغې داسې مچالګه به کېښوله چې مطلب چې تاسو به داسې ورانې را سره نه کوئ. بیا هغې باوجود هم دا کوم ورور چې کوم دی، ساکر ورور چې کوم دی، دا یې په دغه خپله ځمکه پورې په دغه خپل جایداد پورې دا ووجلو. بیا د اتمانزو کم مشران چې کوم دی د هغه څومره قوم والا چې کوم دی هغه راغونډ شول او د حصار چې کوم دینار خان چې کوم کور دی هغه یې وسوځولو او په هغې باندې چې کوم اوس اور لګېدلی تاسو دغه ویډیو وکتله نو د هغې وجه باندې دغه اور یې پرې ولګولو. نو که وګورئ زموږ په معاشره کې ټول جنګونه خپل کور ته راغلي، زموږ د زنانو د وجې، د خپل جایداد د وجې، د ځمکې د وجې دغه ساکه ورور قتلوي او خپل د هغې بچي یتیمان کوي. ملګرو ویډیو درسره ضرور شیر کړئ د خپلو دوستانو سره چې هغو ته هم پته ولګي چې دا اور چې کوم لګېدلی دا د څه شي دی.